बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन बमंग स्टडी को द हाइड्रोकार्बन चैप्टर और दा जमंग सरा 10 क्लास केमिस्ट्री ना बाकी के टॉपिक अल्कीन्स स्टडी को जमंग सरा अल्कीन्स कम टाइप ऑफ कंपाउंड दी द अल्कीन्स definition मंगा को alkenes are unsaturated hydrocarbons that contain at least one double bond carbon carbon double bond زمنګ سره الکین داسې هایدروکاربن دي یعنی داسې کمپاوند دي چې په دې کمپاوند کې بسوي انسچوریټډ کمپاوند وي انسچوریټډ کمپاوند موږ هغه کمپاوند ته وایو چې هغه کې یا ډبل بانډ وي او یا پکې ټریپل بانډ وي داسې ټایپ اف کمپاوند ته موږ څه وایو انسچوریټډ کمپاوند وایو بیا زمنګ سره هایدروکاربن دی هایدروکاربن موږ هغه کمپاوند ته وایو چې صرف د هایدروجن او د کاربن نه جوړ وي هغه ټایپ اف کمپاوند ته موږ څه وایو هایدروکاربن کمپاوند به وایو یعنی زمونږ سره الکین ارګینیک کمپاوند دی یا هایدروکاربن دی یا انسچوریټډ هایدروکاربن دی په دې کې به اټ لیست ون ډبل بانډ وي نو دې ته به موږ الکین وایو یو ډبل بانډ دا پکې شرط دی چې یو ډبل بانډ به پکې خامخا وي که افوا بیا د یو ډبل بانډ نه سیوا کیږي څه مسله نشته خو یو ډبل بانډ دا پکې شرط دی چې په الکین کې به اټ لیست ون ډبل بانډ مست وي او چې کله ون ډبل بانډ وي یا ټریپل بانډ وي نو هغې ته به موږ څه وایو انسچوریټډ هایدروکاربن به ورته وایو هغه هایدروکاربن چې په هغې کې ډبل یا ټریپل بانډ وي نو انسچوریټډ به ورته وایو خو چې ډبل بانډ پکې و ټریپل پکې نه و نو بیا به ورته څه وایو بیا به ورته الکینز وایو الکینز ته موږ یو نوم وایو they are called olefin olefin means oil forming یعنی دا آیل فارمیشن کوي نو موږ ځکه الکینز ته څه وایو اولفین ورته وایو بیا د الکین جنرال فارمولا سره CnH2n دلته زموږ سره دا n ریپرزینټ کوي n means 1 2 3 and so on n means number of carbon چې فرض که زموږ سره یو کمپاوند وي او په هغې کې نمبر اف کاربن څومره وي نو موږ به په دې فارمولا باندې معلومو چې زموږ سره هایدروجن د دومره کاربن دی نو هایدروجن به سره څومره وي نو دا زموږ سره جنرال فارمولا ده خو دا جنرال فارمولا صرف د اوپن چین دپاره ده او بل دا خبره پکې مسته چې د اوپن چین دپاره هم ده د کلوز چین دپاره نه ده دا صرف او صرف هغه هایدروکاربن ته اپلیکیبل ده چې کم هایدروکاربن کې اټ لیست ون ډبل بانډ وي چې د ون بانډونو سیوا کېږي بیا هم ورته اپلیکیبل ده دا زمونږ سره اگزامپل دی د چا د الکینز CH2 ډبل بانډ CH2 ډبل بانډ CH سنگل بانډ CH3 بیا زمونږ سره دی CH3 سنگل بانډ CH ډبل بانډ CH سنگل بانډ CH3 زمونږ سره د اولنې کمپاوند چې کوم دی دا اولنې ممبر دی د چا اولنې ممبر دی د الکین اولنې ممبر دی او دې ته موږ ایتین وایو زمونږ سره د الکین اولنې ممبر ته موږ ایتین وایو بیا زمونږ سره دا ایت دا نیم دا ایت چې دی دا ایت هم ولې په کم بیس باندې ورکوي یعنی ایتین هم ورته په کم بیس باندې ویل ایت موږ هغه هایدروکاربن ته وایو چې په کم هایدروکاربن کې دوه کاربن وي ایت بیا دا ای ان ای چې په لاس کې راشي نو دا ای ان ای مینز دا موږ ته الکین ریپرزینټ کوي یعنی الکین هغه کمپاوند دی چې په هغې کې به ډبل بانډ وي نو ایت خو دوه هایدروکاربن ته وایي دا ای ان ای چې کله په لاس کې راشي نو د دې مقصد دا دی چې دا الکین کمپاوند دی یعنی انسچوریټډ هایدروکاربن دی بیا زموږ سره دا بل یو کمپاوند دی په دې کې درې کاربن دي او په کیمستري کې درې کاربن کنټینینګ هایدروکاربن ته موږ څه وایو پروف ورته وایو څه ورته وایو پروف ورته وایو خو اوس د دې سره یو ډبل بانډ دی نو د ډبل بانډ دپاره موږ ای ان ای لګو موږ په الکین کې موږ هغه کمپاوند ته ویلو چې کم کمپاوند کې ټول سنگل بانډونه وي نو په هغې کې خلاص کې ای ان ای به راتلو نور نیم سیم و خو په لاس کې به ای ان ای راتلو اوس زموږ سره په الکین کې چې را کم ای ان ای دی دا به ریپلیس کیږي په ای ان ای بیکاز اټ کنټین ډبل بانډ
په دې کې ډبل بانډ دی. بیا زمونږ سره بل یو اگزامپل څه دی CH3 سنگل بانډ CH. بیا زمونږ سره څه دی CH ډبل بانډ CH بیا سنگل بانډ CH3. نو دا زمونږ سره هم یو کمپاوند دی هایدروکاربن دی او انسچوریټډ هایدروکاربن دی. په دې کې 4 کاربنز دي او 4 کاربن ته موږ بیوټ وایو په کیمستري کې 4 ته موږ بیوټ وایو. نو بیا زمونږ سره په دې کې خو ډبل بانډ دی. نو د ډبل بانډ لپاره ما تاسو ته ویل چې ENE بل موږ لګو نو د دې نه به بیوټین جوړ شي. دا اگزامپل و د چا د الکین اگزامپل. اوس په دې فارمولې باندې زه دا کم اگزامپل چې ما دغه کړو نو دا اگزامپل زه دغه کوم. فار ایگزامپل زما سره داسې یو کمپاوند وي چې په هغې کې 2 کاربن وي نو هایدروجن به پکې څومره وي چې کاربن 2 وي هایدروجن به پکې څومره وي. نو دغه فارموله به زه راواخلم CnH2n. زمونږ سره دا n ریپرزینټ کوي یا دا n یا دا n دا ریپرزینټ کوي نمبر اف کاربن. او ما تاسو ته داسې ویل چې زمونږ سره داسې یو کمپاوند دی چې په هغې کې 2 کاربن دي. نو چې 2 کاربن دي نو د n په ځای به موږ 2 ولګوو. هایدروجن بیا دلته د n په ځای 2 ولګوئ. نو زمونږ سره که فرض که کاربن 2 وي نو هایدروجن به څه وي 4 وي. نو په دې کې به څه بانډ وي په دې کې به ډبل بانډ وي. بیا بل اگزامپل ته وګورئ که فرض کا کاربن څه شي کاربن 3 شي نو زمونږ سره به هایدروجن څه وي. نو دی خو وګورئ د n په ځای باندې بیا 3 ولګوئ ځکه چې موږ 3 کاربن کنټینینګ کمپاوند وایو 2 په خپل ځای کې او دلته چې دا کم n دی د دې په ځای هم 3 ولګوئ. نو د دې کمپاوند به نیکسټ سره شي C3H6 یعنی C3H6 دا یو کمپاوند دی. په دې کې به 3 کاربن وي او 6 په کې هایدروجن وي. نو چې 6 په کې هایدروجن وو نو موږ ته پته لګي چې دا به الکینز وي یعنی په دې کې به ډبل بانډ وي. موږ ته به د دې فارمولې نه پته لګي. په دې فارموله کې چې کله موږ پوټ کوو موږ ته پته لګي چې په دې کې ډبل بانډ. سمپل موږ داسې ویلی شو فرض کا زه 2 په 2 کې ضرب ورکم د دې نه 4 راځي 2 په 2 کې ضرب ورکم 4 راځي یا 3 په 3 کې ضرب ورکم 3 په 2 کې ضرب ورکم 6 راځي یا 4 په 2 کې ضرب ورکم 8 راځي. نو دا خبره ذهن کې کېده وي که فرض کا زمونږ سره داسې ملټیپلیکیشن راتلو او هغه موږ په 2 کې ضرب ورکو او د هغې نه اګزیکټ انسر راتلو نو موږ ته به د هغې نه دا پته لګي چې دا زمونږ سره الکین کمپاوند دی. اوس دویم نمبر سټیپ موږ سټډي کوو. دویم نمبر سټیپ زموږ سره سره دا زموږ سره اگزامپل اف الکینز نو دی الکینز اوس موږ سټرکچر فارمولا وایو چې آیا د دې الکینز موږ به سټرکچر فارمولا څنګه جوړو یعنی څنګه به د دې سټرکچر راکاو. نو زموږ سره 2 کاربن دي او د 2 کاربن سره یو ډبل بانډ دی دا ډبل بانډ شو. نو د یو کاربن سره 2 هایدروجن دي او د بل کاربن سره هم 2 هایدروجن دي. نو داسې 2 هایدروجن ورته راکړئ. دا زمونږ سره سټرکچر فارمولا شو. د چا سټرکچر فارمولا شو د 18 سټرکچر فارمولا شو. بیا زمونږ سره دویم نمبر کمپاوند وګورئ. دویم نمبر کمپاوند زمونږ سره پروپین دی. نو فرست اف آل تاسو داسې 3 کاربن راغی او په 3 کاربن کې په فرست نمبر کاربن باندې ډبل بانډ دی یعنی ډبل بانډ دی او هایدروجن په فرست نمبر کاربن باندې 2 هایدروجن اټیچ شوي دي. په سیکنډ نمبر کاربن باندې یو هایدروجن اټیچ شوی دی او په 3 نمبر کاربن باندې داسې بل 3 هایدروجن اټیچ شوي دي. نو دا زمونږ سره سره دا زمونږ سره پروپین دی. په پروپین کې 3 کاربن وي او د کاربن سره 100 هایدروجن وي 1 2 3 4 5 6. ما تاسو ته خبره وکړه که فرض کا 3 کاربن وي او موږ له په 2 کې ډایرکټ ضرب ورکو او د دې نه 6 راتلو اگزیکټ دا انسر راتلو نو موږ ته به پته ولګي چې په دې کې ډبل بانډ دی. بیا زمونږ سره یو بل کمپاوند دی هغه څه شی دی چې په هغې کې 4 کاربن دي او دې 4 کاربن اول به داسې 4 کاربن راکړو. بیا به دا راکړو چې دا ډبل بانډ په کوم پوزیشن باندې دی. نو 1 2 3 1 2 یعنی 1 2 او 1 2 د دوانو سایډ نه په 2 پوزیشن باندې دی. نو زمونږ سره دا شو. بیا زمونږ سره د دې سایډ هایدروجن سره د سایډ کاربن سره 3 هایدروجن دي او د دې سایډ کاربن سره هم 3 هایدروجن دي.
نو ما یو خبره وکړه که فرض کا ډایرکټ ملټیپل راتلو نو په دې کې به څه وي ډبل باونډ وي نو زمونږ سره کاربن څو دي 4 کاربن دي نو 4 لچ په 2 کې موږ زره ورکو ډایرکټ 8 که فرض کا 8 هایدروجن راتلو نو زمونږ دا فارموله چې کوم دا به ټیک وي درې شو بیا یو کاربن یو هایدروجن دلته نه او زمونږ سره یو هایدروجن په دې سایډ باندې نو زمونږ سره څو هایدروجن شو 1 2 3 4 5 6 7 and 8 زمونږ سره 8 هایدروجن شو سلور کاربن شو او سلور کاربنو ته اته هایدروجن اٹیچ دي نو this type of compound ته موږ کم کمپاوند وایو الکین کمپاوند وایو او د دې خپل نیم سره دې ته موږ بیوټین وایو between 4 carbon containing hydrocarbon and E means it contained at least one double bond یعنی په دې کې at least one double bond موجود دی نو موږ ځکه داسې وایو چې دا بیوټین دی بیا زمون سره دا درې اگزامپل ما دا غړي دي نو د دې درې اگزامپل به اوس من کراس او ډاټ فارمولا وایو او یا به لیو سټرکچر وایو زمون سره کراس ان ډاټ فارمولا یا لیو سټرکچر اف صحیح د دې مالیکول لیو سټرکچر راکوم یا کراس ان ډاټ فارمولا راکوم نو دا لیو سټرکچر یا کراس ان ډاټ فارمولا دا سیم نو لیو سټرکچر یا کراس ان ډاټ فارمولا به موږ څنګه راکوم موږ به داسې راکوم چې زمون سره دلته دوه کاربن دي او د دوه کاربن سره سلور هایدروجن دي دوه هایدروجن د یو کاربن سره دي او دوه هایدروجن د یو کاربن سره دي نو زه داسې چل کوم چې د کاربن چې کوم الکترونز دي په باڼ کې هغه الکترونز زه په څه باندې ظاهروم په ډاټ باندې ظاهروم نو د کاربن چې څومره الکترون دي هغه ما په ډاټ باندې ظاهروم داسې بیا د هایدروجن چې څومره الکترون دي هغه به زه په ایکس باندې ظاهر کوم نو دا ما په ایکس باندې د هایدروجن الکترون ظاهر کړو نو چې کله می په ایچ باندې د هایدروجن الکترون ظاهر کړو نو دا سټرکچر د چا شو لیو سټرکچر شو سو کراس دا کراس شو ان ډاټ او دا پکې ډاټ شو کراس ان ډاټ سټرکچر دا چا شو دا د ایتین شو یعنی ایتین مالیکول کراس ان ډاټ سټرکچر شو او یا ته موږ بل وایو لیو سټرکچر وته وایو بیا د بل اگزامپل دا وګوره دا بل اگزامپل په دې کې 3 کاربن دي 3 کاربن دي داسې 3 کاربن ولیکئ او په 3 کاربن کې په فرست نمبر کاربن باندې ډبل بانډ دی نو چې ډبل بانډ وي نو په یو بانډ کې خو دوا الکترونز وي نو دلته ډبل بانډ دی نو څلور الکترون شو بیا دلته سنگل بانډ دی نو چې سنگل بانډ دی نو په سل بانډ کې خو دوا الکترونز وي ها بیا دی هایدروجن ته د ټول کاربن چې څومره الکترونز دي هغه ول په ډاټ باندې ظاهر کړي ځکه چې موږ په ډاټ باندې د کاربن څومره الکترونز دي هغه موږ په ډاټ باندې ظاهر دا غینه بعد زموږ سره هایدروجن پاتې شو نو د هایدروجن چې کم الکترونز دی په باندې کې هغه الکترون ظاهر کړي په څه باندې په کراس باندې دا سه په کراس باندې ظاهر کړي نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره کراس ان ډاټ فارمولا دا چې کراس ان ډاټ فارمولا دا زموږ سره د پروټین مالیکول کراس ان ډاټ فارمولا شو دا او دا کراس ان ډاټ فارمولا دا چاره در 18 دا نو موږ به کراس ان ډاټ فارمولا داسې ډراکو که فرض ک ډبل بانډو فار ایگزامپل دا مالیکول او د مالیکول په منځ کې سیم اټمز نو که فرض کا تاسو په ډاټ باندې ډراکو نو هغه مالیکول به بیا ټول په ډاټ باندې ډراکوي هغه اټم یعنی زمان سره په دې 18 مالیکول کې کاربن اټمز دي او هایدروجن اټمز دي نو موږ خو هایدروجن په څه باندې ډراکو په ایکس باندې ډراکو یعنی په کراس هم ډراکو او زمونږ سره کاربن په څه باندې موږ ډراکو په ډاټ باندې نو داسې باندې کوي که فرض کا دا کاربن په ډاټ باندې ډراکوي دا په کراس ډراکوي نو دا بیا غلط وي که فرض کړه دې کاربن د پاره دی ډاټ واغسو نو دې کاربن د پاره به هم ډاټ اخلي ځکه دا کاربن سیم کاربن دی که فرض کړه دې هایدروجن د پاره دی کراس واغسو نو د دې هایدروجن د پاره به هم کراس اخلي که فرض کړه دې هایدروجن د پاره ډاټ واغسو او د دې د پاره دی کراس واغسو نو بیا هم غلط دی نو په دې کې به سوچ کوئ بیا زمون سره تھرڈ نمبر سټیپ څه شي رولز فار د نیمینګ اف الکینز یعنی د الکینز لپاره کوم رول دی چې هغه له موږ نیم څنګه ورکو الکین یو مالیکول به وي او هغه مالیکول له موږ نیم څنګه ورکو نو دی خو وګورئ زمون سره فرست نمبر مالیکول دی په دې فرست نمبر مالیکول کې دوه کاربن دي
او د دوه کاربن سره څلور هایدروجن دي یعنی دوه هایدروجن د یو سره دي دوه د بل سره دي نو که فرض کا ته 1 پوزیشن دی لورکې دی له 2 ورکې او که فرض کا 1 دی لورکې 2 به بیا دی لورکې نو زمنګ سره اولنې نمبر کمپاوند دا زمنګ سره سره 18 دی 18 کمپاوند دی ماته څه چې 18 هغه کمپاوند دی چې دوه پکې کاربن وي او د دوه کاربن سره سره به څلور هایدروجن بیا زمنګ سره دا خبره ذهن کې کېدوي چې فرض کا داسې یو کمپاوند لراشي چې باغی کې ډبل بانډ وي ټریپل بانډ پکې نه وي نو بیا به تاسو دا 1 2 3 دې ته موږ نمبرینګ وایو نمبرینګ به موږ د هغه ځای نه سٹارټ کوو چې کم ځای ته ډبل بانډ نږدې وي دا د دې لپاره رول دی اولنۍ نمبر خبره به داسې وي چې لانګیسټ چین به دغه کې یو چین به سلیکټ کی خو چې هغه د ټولو نه لانګیسټ وي نو چې د ټولو نه لانګیسټ چینو بیا ما نمبرینګ به د هغه سایډ نه سٹارټ کې چې کم سایډ نه ډبل بانډ نږدې نو ډبل بانډ د دې سایډ نه نږدې دریم نمبر بیا به تاسو چل کوئ چې ډبل بانډ اوس د دې سایډ نه نږدې شو بیا به تر نمبر دې ته ګوري چې ګروپ کم ځای دا اٹیچ دی نږدې لکه فار ایگزامپل دې ځای ته زه اوس یو CH3 اٹیچ کما نو ټیک شو ډبل بانډ هم اٹیچ دی نو زه بیا نمبرینګ د دې نه سٹارټ کوم ځکه چې دې ته ګروپ نږدې اٹیچ دی دا سایډ نه هم اٹیچ په سیکنډ نمبر دې سایډ هم په سیکنډ دی خو دلته ډبل بانډ موجود دی دریم نمبر خبره داسې ده څلورم نمبر خبره داسې ده که فرض کا سبسټیچوینټ ډیر راغلو یعنی ګروپونه ډیر زیات اٹیچ شو نو بیا به داسې سوچ کوئ چې د دې سایډه نږدې ګروپونه ډیر اٹیچ شو نمبرینګ به د دې سایډ نه کوئ که فرض کا د دې ځای نه د دې سایډ نه یو ګروپونه ډیر زیات اٹیچ شو بیا به نمبرینګ هغه سایډ نه کوئ خو اول به پکې شرط سوي لانګیسټ چین دویم شرط به سوي ډبل بانډ دریم شرط به دا وي چې د کم سایډ نه یو ګروپ اٹیچ شو هغه کم سایډ نه نږدې دی دویم شرط به دا وي چې د اولنی ګروپ ته بل یو کم یو ګروپ نږدې دی نو بیا به دا هغه ځای نه نمبر سٹارټ کوئ نو زموږ سره 1 دا شو 2 دا شو 3 دا شو نو که فرض کا دا ډبل بانډ په دې پوزیشن هم شي او یا په دې پوزیشن شي نو 1 دا پوزیشن هم راتلی شي دا هم راتلی شي یعنی په دې کې 2 پوزیشن والا نشي راتلی ځکه چې باندې ته شپ شي هم 1 راغی او کدی طرف ته شپ شي هم 1 پوزیشن راغی نو زه به دې ته ولیکم چې په کاربن 3 وی او ډبل بانډم پکې وي نو پاغه کې د پوزیشن د لیکلو ضرورت ځکه نشته چې هر یو کفرس کا ډبل بانډ دی سایډ ټکم او کدی سایډ ټکم نو پوزیشن بیا فرست نمبر راځي نو زه به دې ته ولیکم پروپین به وته ولیکم پروپین داسي مالیکول دی چې په دې مالیکول کې به ډبل بانډ وي نو دې ته موږ الکینز ویل شو او په الکینز کې الکینز یو لارج ګروپ دی په دې کې بیا الکینز کې دنه بیا د دې سپیسیفیک نیم دی پروپین اوس زمونږ سره تل نمبر اگزامپل دی نو په تل نمبر اگزامپل کې زمونږ سره اوس کاربن سلور شو چې کاربن سلور شي ما تاسو ویلو چې کاربن سلوري هایدروجن بسوي 8 وي نو زمونږ سره هایدروجن 8 دی په دې کې ډبل بانډ هم دی نو موږ به نمبرینګ د کم ځای نه سٹارټ کوو ما تاسو ویل چې نمبرینګ به هغه ځای نه سٹارټ کوو چې کم سایډ ته ډبل بانډ دی وي نو 1 2 3 4 دې ځای ته زمونږ سره ډبل بانډ نږدې دی کاربن ته یعنی هغه سایډ ته نو نمبرینګ موږ د هغه ځای نه سٹارټ کوو اوس دا خبره داسې ده چې 4 کاربن شو نو په 4 کاربن کې بیا موږ پوزیشن ظاهرو په 4 نمبر کاربن کې به پوزیشن ځکه ظاهرو چې دلته دا ډبل بانډ دا په فرست نمبر شو که فرض کړئ دلته راولم بیا په سیکنډ نمبر شي خو تر نمبر پکې نشته که فرض کړئ دې راولم بیرته ورا فرست نه سٹارټ کی ځکه دا ډبل بانډ بیا دې ته نږدې شو که فرض کړئ دلته راولم نو 1 2 بیا په سیکنډ پوزیشن باندې ډبل بانډ شي نو ځکه دا خبره کوم که فرض کا دا ډبل بانډ دې ځکه ته شپ شو نو دا ډبل بانډ لو بیا موږ نمبرینګ ورکو یعنی پوزیشن بشو کو چې آیا دا په دې پوزیشن باندې نو دې ته موږ داسې لیکلی شو چې 1 بیوټي یعنی په فرست پوزیشن وته ډبل بانډ یعنی په بیوټین کې په فرست پوزیشن باندې ډبل بانډ دغه اگزامپل می دلته ایکسپلین کړی دی خو دا اگزامپل چې کوم دی دې ته ما ډبل بانډ په فرست پوزیشن باندې اٹیچ کړی دی یعنی په فرست پوزیشن ډبل بانډ دی او په دې اگزامپل کې دغه بانډ بیا په بل پوزیشن باندې نو آی اوس ګورو چې نیم څنګه د نیم سره څنګه چل کی
نو زمونږ سره دا اوس ګورو 1 2 3 4 ټیک دی بیا کله هغه سایډ نه سٹارټ کو 1 2 3 4 بیا هم ټیک دی ځکه زمونږ سره دا ډبل بانډ دا په سیم پوزیشن دی چې کله ډبل بانډ په سیم پوزیشن شو نو بیا ته نمبرینګ د دوانو سایډ نه کولی شي نو اوس به نمبرینګ د دوانو سایډ نه کوو خو په دې ځای کې سبسټیچوینټ نشته خو که فرض کا په دې پوزیشن وو د سبسټیچوینټ اٹیچ وي او بیا نمبرینګ موږ وکړو چې نمبرینګ وکړو نو بیا هم باندې په سیکنډ پوزیشن راځي د دې سایډ هم راځي او د دې سایډ هم راځي بیا به ته ګروپ ته ګوري سبسټیچوینټ ګروپ ته وایي هغه کوم ګروپ چې ورته اټیچ وي نو که فرض کا داسې یو ګروپ ورته اټیچ شي فار ایگزامپل د دې ځای باندې زه CH3 اټیچ کوم نو دا CH3 اوس ورته از ا ګروپ اټیچ شو نو بیا موږ نمبرینګ د دې سایډ نه نشو کولی ځکه چې فرض کا ما تاسو ته خبره په دې اگزامپل کې وکړه چې نمبرینګ به موږ اوله کې د هغه سایډ نه سٹارټ کوو چې ډبل بانډ دی ټیک شو دا خبره ټیک شو بیا نمبرینګ به موږ د هغه سایډ نه سٹارټ کوو چې کوم سایډ د سبسټیچوینټ یعنی ګروپ نږدې اټیچ وي نو زموږ سره نږدې ګروپ په دې پوزیشن اټیچ وي یعنی په سیکنډ پوزیشن دی 1 2 د دې ځای نه موږ سٹارټ واخلو 1 2 3 به په تړ پوزیشن نو نمبرینګ به موږ بیا د هغه سایډ نه سٹارټ کوو که فرض که داسې یو سبسټیچوینټ راغی داسې یو ګروپ دله راغی نو اوس د دې نیم به موږ څنګه لیکو د دې نیم به موږ داسې لیکو چې زموږ سره په سیکنډ پوزیشن باندې څه دی ډبل بانډ دی نو دلته موږ 1 بیوټین ولیکو دلته اوس په سیکنډ پوزیشن باندې زموږ سره ډبل بانډ دی یعنی دا سیکنډ پوزیشن شو دا یو 1 2 یعنی دا هغه سایډ نمبرینګ سٹارټ کوم 1 2 بیا هم سیکنډ پوزیشن شو نو زه ته به دې ته به زه داسې لیکم 2 butene 2 butene means یعنی په سیکنډ پوزیشن وته ډبل بانډ موجود دی 2 mean 2 but mean 4 ene means double bond یعنی دا څلور کاربن کنټینینګ کمپاوند دی او په سیکنډ پوزیشن وته ډبل بانډ اټیچ دی بیا زمونږ سره لاست نمبر اگزامپل دی 5 نمبر اگزامپل دی په دې 5 نمبر اگزامپل کې داسې یو سټرکچر دی دا یو سټرکچر دی نو په دې سټرکچر کې موږ وګورو موږ نمبرینګ سٹارټ کوو 1 2 3 4 دا هم ټیک دی که فرض کړئ دې نه ځګې نه سٹارټ کوو 1 2 3 4 دا هم ټیک دی که فرض کړئ دې ځګې نه سٹارټ واخلو 1 2 3 4 دا هم ټیک دی که تاسو هر قسم نمبرینګ کوئ نو د دې ټول دغه سیم راځي که هغه سایډ کوئ که دې سایډ کوئ که دې سایډ نمبرینګ کوئ که دې سایډ نه نمبرینګ کوئ نو که فار ایگزامپل زه به کې لانګیسټ چین دا اخلم لانګیسټ چین پکې ما دا واغوستو نو چې لانګیسټ چین مې واغوستو که اوس نمبرینګ زه دې سایډ کوم او که هغه سایډ کوم ځکه چې پوزیشن د ډبل بانډ چې کوم پوزیشن دی هغه په سیم پوزیشن باندې نو فار ایگزامپل زه نمبرینګ د دې ځای نه سٹارټ کوم 1 دا به 2 شي دا پوزیشن اوس څه شو دا 3 شو او دا څه شو یعنی دا 4 نمبرینګ داسې شو نو اوس دې له به موږ نیم څنګه ورکو نیم به موږ داسې ورکو نیم به داسې ورکوي چې دغه پوزیشن به هم ظاهروي کم سبسټیچوینټ چې ورته اټیچ دی دغه پوزیشن به هم ظاهروي او د ډبل بانډ پوزیشن به هم ظاهروي چې ډبل بانډ ورته په کوم ځای اټیچ دی نو دا ورته ګروپس اټیچ یعنی سبسټیچوینټ ورته اټیچ دی او دا ورته هم ګروپس او سبسټیچوینټ ګروپ هم وته وي سبسټیچوینټ نو اوس دغه وګورئ زمونږ سره 1 2 په 2 پوزیشن سره یو میتایل اټیچ دی بل په 3 پوزیشن بل میتایل اټیچ دی نو زه به داسې ولیکم چې 2 3 په 2 پوزیشن دا 2 پوزیشن شو بل دا 3 پوزیشن شو نو په 3 پوزیشن په 2 3 پوزیشن وته ډای میتایل اټیچ دی یعنی 2 میتایل وته اټیچ دی ډای میتایل په سیکنډ پوزیشن او په تھرد پوزیشن وته 2 میتایل اټیچ دي نو ځکه مې ولیکو 2 means position 3 means position and di means 2 and methyl means CH3 groups CH3 substituent بیا زمون سره د ډبل بانډ خو پاتې شو چې دا ډبل بانډ په کوم پوزیشن باندې نو ډبل بانډ زمون سره په سیکنډ پوزیشن باندې دی 1 2 دا ډبل بانډ زمون سره په سیکنډ پوزیشن دی نو زه به داسې ولیکم چې 2 3 ډای میتایل 2 بیوټین 2
بیوټي یعنی په سیکنډ پوزیشن دا زموږ سره سره ډبل بانډ دی 2 بیوټین هم لیکلی شي او د 2 بیوټین په ځای باندې داسې هم لیکلی شي چې بیوټ داسې هم لیکلی شي چې بیوټ 2 این داسې هم لیکلی شي 2 3 ډای میتایل بیوټ 2 این داسې نیم هم دی دا زموږ سره و الکینزو سټرکچر فارموله یو بیا زموږ سره کراس اینډ ډاټ فارموله و لیوس یا وته لیوس سټرکچر مونږ وایو او بیا چې الکینز لا موږ نیم څنګه ورکو نو دا زموږ سره الکین